او دی کوم ځای کې وجلو؟ دا نشان آباد چړی ورته وایي، دلته کې پټرول پمپ هم دی ورسره، دې سره شاته یو ویراب دی، د هغې کې دې تاسو څنګه وپېژانده؟ دې د ده جیب کې کاړ و. ګرانو کتونکو، علب خان شیرپا یم، کیمرامین را سره یاسر خان دی. د یوې بلې بوږنېدونکې پیښې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم د ترنو د بازي آباد سیمې نه. ګرانو کتونکو، دا هم چارسده ده، څه بد نظر شوی دی او داسې قسمه خلک پکې را پیدا شوي دي چې وینې سپینې شوي دي او مرګ کوي، خو مرګ په داسې انداز کې کوي چې هغه ته به وایې خو سم ډېر مرګونه دې ورپورې وي. دا زه چې نن کوم ځای کې موجود یم، نو نن د دغه مړي څلورمه ورځ ده. یو ځوان زلمی لږ د لنټرو کار کوي او دا دي شپږ وروڼه. په دې شپږ وروڼو کې یو ورور مخکې څوک د پیسو په لیندین کې ووجي، بل دا ورور چې کوم دی دا ووجي، خو د دې نه په چاړو باندې دا سر کټ کي، بلکل یې د کټ کړی دی. تاسو دا پټی وینئ که نه، نو د دې مخ نشته، یعنې مور رور اخري دغه ونه لیده. او د دې بازي آباد نه لږ دغه ځای کې چړیان دي او هغې سره چې کوم دی نو دا وجلې شوی دی. بیا موږ ته داسې خبرې مخې ته راتلې چې ده به د آیس په ضد باندې اواز پورته کو، خو دا یې خبرو کې څه حقیقت نشته. دا آیس پروش وجلې دی، خو دا یې خبرو کې هم څه حقیقت نشته. وجه دا چې یو خو دې په موبایل نه پیده، موبایل استعمال یې په دې وخت کې نه کو او دا په دې سوشل میډیا باندې به اواز پورته کې. بل دا چې لنټرو کاروبار یې کو، خو غټه خبره دا ده چې ده په خپله آیس کل، نو آیس پروش به یا وجنې یا به ترې تښتي یا به یې تختی یا به ورله علاج کوي. خو تر دې وخته پورې ده نه په کلي علاقه کې د کلي دا ګوانډ خلک دا ګوۍ کوي چې نه چېرته غلا کړې ده، نه چاته توتو میمې راغلی دي او نه چا سره داسې بدي راغلې ده او نه کور کې داسې جنګ جګړه کړې ده. نو ډېر زیات کنفیوژن دی او د پولیس لپاره یو چیلنجي کیس دی. په مین سړک باندې د یو هلک نه سر کټ کیږي. بل د دوی پلار ایران ته تللی او پته یې نه لګي، ژوندی جاړ هم غیب دی. نو دا کور د لوی غمونو نه راګیر دی او داسې اچانک غمونه چې نن هم دغه کور کې جړاګانې راځي. څلورم ورځ ده، دلته به د رور سره به څو خبرې ترې کوو او هغې نه به دغه معلومات کوو. نوم دې څه دی؟ لقمان. لقمان د رور دې څه نوم و؟ منظور. منظور به څومره عمر و؟ منظور داسې 20-25 به. تاسو څو وروڼه یې؟ مونږ شپږ. څو پکې مړه شو؟ 2. اوس څلور پاتې دي. د دې نه مخکې رور دې په څه وفات شو؟ هغه یو ملګري له پیسې ورکړې وې، قرض وه، پیسې ترې بیا غوښتې، نو د هغې بس هغې پکې ختمه کړه، خبره یې ولې ختمه کړه، مړه یې کړه. په خپلو پیسو یې په خپلو پیسو ویشتي و، پرې مخ هغه هم ویشتي. هغې کې بیا روغه شوې؟ هغې کې بیا صمد باچا دې ځای کې روغه شوې وه، خو هغه کس اوس قتل شوی هم مړ شوی. اوس د ده چا سره څه بدي وه؟ هېڅ هم نه، د سر هېڅ بدي د سره شته نه. کار به یې څه کوو؟ دا لنټرو کار به کوو، موږ سره به دیاړو زموږ په خپلو لنټرو مزدورانو دیاړی لزو. آیس به یې ستاسو د وړاندې څکل؟ ښه ډاډی ښه خپل کور به ښه په آرام څکل. تاسو به ورته نه وي چې دا مه څکه؟ مونږ ورته هر څه وي چې لکه دا شی مه کوه، جیل کې بیا ما ورکړې، یو 2 میاشتې تېرې کړې، خو بس یاران دوستان یې جوړ شو، بس هغوی نه پرېښودم. علاج معالجه؟ علاج هر څه باندې مې ټرای کړی، خو بس ده وی یاره بس وي زه چا نه څه غواړم نه، بس وي زه خپل هغه کې ښه یم، په آرام ښه یم. نن یې څویمه ورځ ده؟ نن یې څلورمه. او دی کوم ځای کې وجلي و؟ دا نشان آباد چړی ورته وایي، دلته کې پټرول پمپ هم دی ورسره، دې سره شاته یو ویراب دی، د هغې کې. دې تاسو څنګه وپېژانده؟ دې د ده جیب کې کاړ و، دا کارډ نه موږ دې وپېژانده. نور مخ نه خو بلکل بیخي مخ هر څه خراب دی. دا څه ګڼئ چې څه بدي کړو چې دا دومره په بې دردۍ سره یې وجه؟ هېڅ بد هم چا سره نه وي چې چا نه تپوس کوي یا ستا او د ورور خو دومره ښه وه، خو ده هغه بس دقه چل را سره شوی، ظلم را سره شوی. پولیس سره راغلي؟ بیا را سره نه وي، پولیس د سره راښکاره شوي اوس نه چې بس هغه لاش یې رالي اوچت کړی، د هغې نه پس زه را پولیس وینم دلته. اف آی آر تاسو نامعلومه کسانو خلاف کړی؟ هر څه هم خو برابر دي، هر څه ورسره پراته دي، په سیټې تاڼه باندې پراته دي،
خو هغې نه دې خوا موږ داسې لیدلي نه او دي. دا څه ټایم کې وژل شوي وو؟ دا د شپې داسې 11 کې شوې دي. او تاسو ته څه ټایم کې میلاو شو؟ موږ ته په سبا له 11 کې پته لګېدلې دوی دغلته پروت وو پروت و. خلک به تلل راتلل خو چا نه پېژند او حلال کړی دی بالکل. حلال کړی دی. بس د دې مخ نه غونډه سرمن هر څه ولې وړي خیال دی چې خرې والا غونډه خرابه کړې ده او بس دې موږ د خپل کارډ نه راته خپلو کېړو نه دې موږ پېژندلې. واده مو له کړو؟ نه دې م کړی وایي پیدن ایسم تاسو وروڼه ودونه کړي؟ موږ دوه کړي. ټول د لنټرو کار کوي؟ ټول د لنټرو کار. دی یکدم بس په دې نشه کې رالو؟ په دې نشه کې راځي. ستاسو پلار چېرته غیب دی؟ زموږ پلار ایران کې ګیر دی. څونه وخت؟ نو 15-17 کال یو شو. دی 15-17 کې سره رابطه کړې ده؟ نه را شوې را سره په ډومبي کال را سره شوې د هغې نه پس بیا نه را شوې. څه پته د ایران هغه ټیم کې موږ ته د ایران په مشرق جیل کې یو د هغې نه دې خوا بیا زموږ رابطه نه را شوې. تاسو هم بیا زموږ چې هغه ډومبې رور مړ شوی د هغې نه دې خوا بیا زموږ رابطه نه را شوې. دا دواړو وروڼو مرګونه پلارونه لیدل؟ نه د سره نه یې لیدلې. نو کور کې خو مور هم د پلار هم ذکر کوي او دلته پیدا غمونه هم رالل؟ د ټولو کې بس هغه روغ لیونی پرته را بس بې حاله پرته را. او د پلار پسې بیا تاسو منډې نه دي والې؟ نو بس زموږ نه چې هغه رول لاړو موږ واړو بس زما نه مشر و هغه رو. نو بس هغه موږ کې پارسه باندې په تعلیم ورڅې ښه پوره کړو موږ نو کړی خیال لري. هغه زموږ د ورور پسې منډه تړله واله خو بس هغې نه پسې بیا چې زموږ رول لاړو بس بیا زموږ هر څه ختم شو. هغه لمبر هم ختم شو هر څه ختم شو. ستا موبایل نمبر څه دی؟ 0314 بیا ووایه. 0314 تاسو ځایي د دې ځای؟ ځایي د دې ځای دا کور هم خپل دی؟ مال له خدای خپل دی خو څوک هم ناستې ته نه پرېږدي. تاسو چا سره داسې څه بد کړي دي؟ هېڅ بد هم نه دي کړی. موږ وایو که موږ ته چا خپل بد وکړل نو موږ به ورته راکور هم فی سبیل الله پرې روزو به نو دې رور چې نشې کولې چېرته چا کور ته تللی و یا چا سره داسې هېڅ ته هم نه دی تللی. چېرته چا ګیله در کړې؟ نه ده راکړی. که چا ګیله راکړو نو موږ به ورته چې یاره موږ سره د پلانکي سړي دا ګیله موږ سره پرته ده. موږ له چا ګیله هم څه نه ده راکړ چې دا ګیله شته یا نشته. ها رور مې څنګه حل دی؟ شکر څه وایې دې واقعه باره کې؟ یاره بس دا خو ډېر زیات ظلم شوی دی لب خانه. د بوتل لري د بقول د دی اول ته حلال کړی دی د دې سایډ نه دې ځای پورې او بیا ترې سترګې مخ کړي پوزه هم ترې پرې کړی غوږونه هم ترې پرې کړي او تشه هسې بس یو ډانچه پرته وه او د ده جیب کې شناختی کارډ او چپلې وې هغې نه یې پېژندلې. چېرته ګیله شکوه ده تلته؟ هېڅ هم نشته. زمونږ دلته دا دي پټي دي ځای نه دي هېڅ هم نه دي راغلي. به خپله نشه یې کوله چرس یې هم څکل او وایس یې هم څکل په خپله او نور څه نشته. نور څه نشته. تاسو به څه وایې په دې موقع باندې؟ بس زه خو وایم چې دا ډېر زیات لوی ظلم شوی دی. بس نور به زه شوم تاسو خبرې ټولې واورېدې ډېر انتهایي ظلم شوی دی. انتهایي ظلم شوی. حاجي صاحب ستاسو خو ګاونډ دی که نه؟ نو چېرته د دوی جګړې مګړې نه جګړې مګړې نه کور هلکان مې په که نه دوی به دا کوو بعض ته جګړې مګړې چا سره دلته راغلي ډېر ښه اخلاق و هغه هلک هغه چا سره میلاو شو خو ګپې شپې بل سره خو مونږ دونه څه غلط ویا هېڅ هم څکل خو چېرته غلا ملا باندې مونږ نه لیدلي. خپل لانټرله به دا وخت مونږ راووتو دی به هم راوته او دا یې پونه به لانټرله ختله ګاډي له بار نه راځي او بس چا سره بلا مزدورۍ له بلا مازدیګر به راغی ماښام به راغی د غلا غونتې دغه نه کوي اخلاقونه هم ډېر ښه. صحیح. ګرانو کتونکو منظور چې د دې کور را شاته چې زما کور وینې نو دا د دې کور اوسېدونکي وو. شپږ وروڼه او په شپږ وروڼو کې یو ورور مشر ورور د پیسو په لین دین کې چې چاله پیسې ورکړې په خپلو پیسو یې وجو دا متل ډېر مشهور دی چې پیسې چاله ورکې نه وي ورسره به ځان هم بیدار ساتي. څه داسې متل دی ډانګ به ورسره ساتي خو زه کاڼې به ساتي چې په خولې دې دی چې پیسې غواړي کاڼې به ساتي نو بیا به کاڼې م ورکوي چې په خولې دې وي نو دی په خپلو پیسو باندې ووجه. دویم چې کوم دی دا لک منظور چونکې د آیس کل نشه کوله خو د مرګ ورسره چا کار نشته خو مرګ کوي دغه خپل وروڼی دي خپل خاندان دی د بل چا ورسره څه کار دی. د یو انسان قتل وي د ټول انسانیت قتل دی. علاج ورله وکړه بل څه ورله وکړه څه ګیله شکوه وي دې رور ته ووایه دې ګاونډ کې دې بل چا ته ووایه چېرې دې سړي نه مونږ تنګ یو. نو ګرانو کتونکو غوږونه یې ترې پرې کړي دي پوزه یې ترې پرې کړې ده مخ یې ولې داسې پرې کړې دي زه وایم چې دا بله څنګه سنګدل انسان و دا خو زناور نه بدتر انسان و چې ده به دغه ټایم کې په ده چاړه راښکله د ده نه یې دا سر کټ کړی دی او داسې بلکل یې دا ځای نه بشری وله چې دوی بیا صرف د کارډ نه پېژندلی. د چارسدي پولیس لپاره دا یو چیلنجي کیس دی
دا خلک ته ګیله مند هم دي تر دې وخته پورې راغلي هم نه دي دا کیس په میډیا هم نه دی راغلی په سوشل میډیا هم ډېر کم راغلی دی خو دوه خبرې راغلی وي هغه دواړه خبرې غلطې دي چې د آیس پروشو په ضد اواز پورته کو په هغې کې ووجلی شو او زه په راغلی یم په دغه ځای یم ښه ځکه چې نه آیس پروش منم نه سودخور منم د دې دوو خو دا زه ازلي دشمنان ګڼم نو ما چې واقعي داسې کړي وي نو بیا خو ډېره افسوسناکه واقعه ده او بیا ډېر په غیرت تللی دی خو دویم دا چې د آیس کل خو چاته نقصان نه دی رسولی د دوی رورو د دوی غم دی دوی خفه دي غمجن دي او د پولیس لپاره دا دغه دی چې پولیس ته دې قاتلانو سوراخ ولټوي او دا قاتلان زر تر زره مخې ته راشي او د دغې قاتلانو نه دا پوښتنه وشي چې صاحبه وژلې به دې و ډز به دې تیستی و په چاړه به دې والو دا دومره مرګونه دې ورپورې وو دا کومه خونه یې د لړنګه کړې وه چې د هغه نه تا هغه مخ هغه بشره بلکل ختمه کړله نو چې دوی یې تا هغه شکل یادیږي تر دې چې په دې اخري ټیم باندې ځي او په دې ځای باندې پټی دی هېڅ څوک په نظر نه راځي چې هغه جنازه کې کېږدي او خلک راځي او تاویږي او ګوري نو صرف لاندې وجود به یې کته مخ یې نه کته نو الله دې دوی له صبر ورکړي او د دې ورور خبره چې په خپل کور کې هم څوک نه پرېږدي د دشمن هم پته نه لګي ډېر سختې پې تېرې شوي دویم ما پکې دا نمبر وي ایران والا ملګري ما ګوري پښتانه نو د دوی پلار هلته کې په مشرق جیل کې دوی ذکر وکړو نو خو 18 کاله وشو نو خو چا ورله په دې کې کوشش وکړو نو دا به ډېره ښه وي او زه کوشش کوم چې دې کې تصویر هم دغه خو موبایل نمبر هېڅ هم نشته مشرق جیل کې ایران کې داسې زمونږ د 400 خلک هم شته د پښتونخوا هم شته ملکڼ هم شته د هر ځای شته ما ګوري نو هغوی ته زما دا خواست دی چې یو مور په دې کور کې لیونی ده د دوو بچو غمونه مو واله د سختن غم یې هم خوري ژوندی جاړ غیب دی چې پتې ولګي چې مړ دی نو بیا به هم ښه وي نو مړی نشته او جړا ده نو ډېر غټ غم دی الله پاک دې دوی له صبر ورکړي او الله دې هغه له جنتونه ورکړي او الله دې دغه قاتلان زر تر زره د پولیس په منګلو کې راوستی شي چې پتې ولګي او غرق پي انسان ته چې الله پاک په قهر شي نو ډستې وباسي یا تې داسې کار وکړي نو دا د ماشومې هغه غم هم جړو دا پکې بل غم دی ډېر غټ غم دی الله پاک دې زموږ په دې علاقه باندې رحم وکړي